یو کس تپوس کړی دی چې د شوال د میاشتې 6 روژې پوره کول دا ضروري دي، که چا 2 یا 3 اونۍ وي او باقي نورې په نورو میاشتو کې نیسي، نو دا څنګه دي؟ د شوال 6 روژې نیول د هغې فضیلت راځي، لیکن تا چې کوم ضروري ټکي کړی دی ضروري بالکل نه دي. امام ابو حنیفه رحمه الله نه یو قول د دې د نني مبارک راځي، نو دا ځکه دی چې هغه ټایم کې خلکو دا ضروري ګڼلې، ټولو خلکو به په ایړه نیوي. نو امام صاحب چې دا ترتیب خطا دی، دا خلک ضروري ګڼي لکه د رمضان د روژو په شان داسې نه ده. باقي د رمضان د 6 ورځو د روژو تذکره په احادیثو کې راځي. بیا علما وایي چې دا روژې داسې نیوی شي چې یو ځای 6 واړه ونیسي. د اختر نه وروسته د اختر په ورځ روژه نیول حرام دي، او داسې نیوی شي چې وقفې سره یې ونیسي. خو شرط دا دی چې دا په شوال په میاشت کې پوره کړي، ځکه چې دا 6 من شوال دی، د وړوکي اختر په میاشت کې به دا 6 واړه نیسي. او که چا 2 او 3 ونیوي دی وایي چې نور نشم نیوی، نو بالکل په ده باندې ضروري نه ده، واجب او فرض نه ده. البته د 6 روژو چې کومه اثر په حدیث مبارک کې ذکر دی، نو هغه اثر به پوره ده نه نصیب کیږي، لیکن اجر و ثواب د 2 او د 3 هم شته.